السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. څنګه یې ګران دوستان؟ امید ساتم چې ټول ملګري به ښه جوړ ښه خوشحاله او روغ صحت ولرئ او د صحت په جامه کې پټ وئ. دوستان نن دا ویډیو مې جوړه کړه، په افیس کې ناست وم، نو ما ویل راشئ د خپلو ملګرو ته یې میسج ورکړئ. ډېر خلک داسې را روان دي دوبۍ ته په ویزټ باندې او وایي چې موږ ته کار میلاو شي، خو نن سبا د دوبۍ چې کوم حالات دي، دوبۍ حالات ډېر زیات خراب دي. البته که تاسو راځئ نو بیا داسې وکړئ چې څوک ستاسو ریلیشن والا وي یا تاسو داسې یو ایجنټ سره خبره وکړئ چې هغه ستاسو ویزه ولګوي او ډایرکټ تاسو په کار ولګوي. البته که تاسو داسې راځئ چې ستاسو کس نه وي یا د څوک ریفرنس نه وي او تاسو دوبۍ ته راځئ، بیا ان کیس تاسو بیا جاب میلاو هم شي خو تاسو ته به ډېر مشکلات جاب نه میلاویږي، ځکه چې زموږ سره داسې ملګري وو چې هغه په دیره کې پاتې کېدل یا د نور څه ایشو انسان ته راځي، نورې مسلې وي، نو 3 میاشتې کوم ویزټ وي، 3 میاشتې خو داسې یو میاشت زه به ورته وایم چې ډېرې ژر تېرېږي، کار ورته میلاو نه شي. کمې پیسې چې کمې دي 1 لاک 1.5 لاک یا 2 لاک هر څومره تاسو نه ایجنټ اخیستي هم په خپله یې ویزه اپلای کړې وي نو هغه به تاسو باندې تاوان شي. نو آیا دې نه بهتره دا ده چې کله تاسو راځئ یو اې ته دوبۍ ته راځئ نو کوشش کوئ چې څوک ستاسو رشتې دار وي، تاسو ته ویزه کوي، هغه ته وایي چې موږ ته اول کار وګوره، هغې نه بعد به موږ ته ویزه کوه. داسې تاسو په ویزټ باندې مه راځئ، یا تاسو په ویزټ باندې راشئ خو بیا د هغې نقصانات داسې چې په دیره کې ناست وئ، په کمره کې ناست وئ، تاسو ته کار نه میلاوي، الټه د پاکستان نه ډبل خرچه ده دلته. نو کوشش وکړئ دا ویډیو د دې مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ، څوک هم چې دوبۍ ته راځئ، څوک چې تاسو ته ویزه کوي نو هغې ته ووایئ چې موږ ته اول کار وګورئ، هغې نه بعد بیا راشئ چې ډایرکټ تاسو په ډیوټۍ ولګوئ. تاسې ډایرکټ مه راځئ، تاسو ویزټ وکړئ او دا خواهش ولرئ چې موږ ته به کار میلاو شي، داسې تاسو ته کار نشي میلاوېدلی. امید ده زما میسج به زه ګورئ ډېر دغه خبره درته کومه، زړه مې خفه شي خپل پښتنو باندې، ساده فاده پښتانه وي راشي خلته پیسې والي، دا څوک چې تاسو دلته راولي دي تاسو نه لکونه لکونه پیسې واخلي او دیره کې هم کښېنوي د ویزټ، تاسو خو نه پوهېږئ. او دا درله ګوره زه یو سپیشل د ورورولۍ میسج درکول غواړم، ما چې کوم زما وروڼه دي پاکستان نه راځي، البته چې زه نورو ته هم دا میسج ورکوم نور کنټریز والا ته چې کوشش وکړئ چې په ویزټ باندې راځئ نو د اول نه ځان ته کار پیدا کوئ. دلته ان کیسه بیا د قسمت خبره که تاسو ته کار میلاو شي هم ډېر په مشکلات میلاویږي، قسمت غواړي لږ غواړي نو ځکه کار میلاو شي. نو لهذا ټول ملګرو ته مې ګزارش دی چې کله هم تاسو دوبۍ ته راځئ نو په دوبۍ کې چې کوم دی څوک چې تاسو ته ویزه کوي نو پکار دی چې هغه ته وایي چې موږ د اول نه کار وګورئ، چې یا ایجنټ په تور باندې ویزه لګوئ، په ویزټ باندې کوشش وکړئ مه راځئ. د کارونه نن سبا ډېر زیات حالات خراب شوي چې د کرونا په وجه باندې حالات خراب شوي دي، یوازې دوبۍ کې نه ټول کنټریز کې خراب شوي. نو کوشش وکړئ چې دوبۍ ته راځئ نو د اول نه ځان ته کار وګورئ چې آیا تاسو راشئ او په کار باندې ولګئ. امید ساتم دا زما ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي. انشاءالله زما د یوټیوب چینل به تاسو ته ښکاري، دا زما چینل سبسکرایب کړئ، زما د فیسبوک پاڼه چې کوم د هغه لایک او په انسټاګرام باندې ما فالو کړئ. نور هم داسې تاسو ته معلوماتي ویډیوګانې زه جوړومه د اوبې په هکله وي، د جاب حوالې سره یا نور څه معلوماتي انفارمیشن ویډیو به انشاءالله تاسو ته میلاویږي او زما دا ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ. د دې ویډیو سره په آخره کې تاسو نه اجازت غواړم، ټول هم الله روغ او خوشحاله او ښه زندګي کې لره، الله هم ټول عمر آباد لره د الله په